د بلیاتو نه خدای وساتلی کې یا الله سره زمونږ پروردګار عالمینه سبب ذریعه یا الله د صغیرایو د کبایر ګناهونو د معاف کېدلو ذریعه ورته وګرځولی کې الهي پروردګار عالمینه د خیرې د آخرت د کېدو ورته وګرځولی کې پروردګاره او موږ دې لپاره پروردګار عالمینه د جنت الفردوس د واجب کېدو ذریعه موږ ته وګرځولی کې الهي او جهنم د اور د خلاصېدو ذریعه موږ ته وګرځولی کې پروردګاره د آخرت څومره تکلیفات دي یا الله ټول موږ ته معاف کړی کې خدایه د قبر څومره سختیانې دي موږ ټول ته معاف کړی کې پروردګاره دا مبارکه عظیمه مبارکه میاشت موږ نه لاړه ده روانه ده خدایه یا الله موږ په خپل عبادت کې بوتلی کې الهي په خپل اطاعت کې بوتلی کې خدایه یا الله زمونږ بیا بار په خپله زندګۍ کې په خپل عمر کې په خپل ژوند کې دغسې خسته روژې بیا بار راوستی کې خدایه هغې کې موږ ته خدای د خپل د عبادت توفیق راکوا کړي د عبادت میاشت ته خدایه ستا د اطاعت میاشت ته پروردګاره موږ ته پکې د خپل عبادت توفیق راکړي یا الله موږ ته خپل مغفرت راکوا کړي پروردګاره موږ ته بخښنه پکې راکوا کړي یا الله موږ ته جهنم د اور د خلاصې د نجات په سبب ذریعه موږ ته وګرځولی کړي خدایه موږ ته پروردګار جنت الفردوس ذریعه موږ ته وګرځولی کړي الهي او خدای دا کوم ملګري راغلي خدای په مینه محبت سره په اخلاص سره په شوق سره ناست الهي العالمینه دغه راتګ او دغه ناسته تشریف اوري په خپل در کې قبول کړي پروردګاره کوم ملګرو دې ختم شریف کې اخلاص کړی خدایه جانی مالی بدنی لسانی خدای منډه دردې والے خدایه یا الله دا اخلاص په خپل در کې قبول کړي خدای عوض و بدلې اجرونه تا سره دي خدایه ستا په خزانو کې د هېڅ کمې نشته پروردګاره د ناستو ملګرو سره خدای په زړه کې څه حاجتونه دي شرعي حاجتونه دي خدایه پوره کوونکی ذات دی دا ختم تا ته وسیله کوو خدای په وسیله د ختم سره یا الله ټول ملګرو حاجتونه یې پوره کړي پروردګاره خدای کوم قسم مشکلاتو کې مبتلا دي خدایه په کوم قسم پریشانو کې مبتلا دي الهي برکت او وسیله د ختم سره یا الله پریشانی مشکلات یې رفع ته وګرځولی کې الهي او خدای کوم قسم بیماریانې دي خدای په کورونو کې دي یا الله د ناسو کسانو کې دي خدایه په هسپتالونو کې دي یا الله څومره بیماران دي الهي العالمینه شفای کامله ورته عطوا کړي خدایه د خپل عبادت ته پروردګاره روغ رمټ کړي پروردګاره البینه کوم ملګري ناست دي خدای کار روزګار یې نشته یا الله د خپل د غیبو خزانونه خدای د حلال روزګار اسباب ټول ته مهیا کړي یا الله کوم ملګري کار روزګار یې خدای هغې کار روزګار کې ټول ته برکتونه کړي خدایه کوم ملګري خدایه اولاد یې اولاد ټول ته نیکعمل نیکصالح کړي پروردګار د مور او د پلار د مور فرمانبردار یې کړي پروردګاره خدمتګار یې کړي پروردګاره کوم ملګري دي خدایه بچي نشته یا الله هغې ته نیکعمله نیکصالح بچیو ته ورکړی کړي خدای نر فرزندانو ته ورکړی کړي پروردګاره کوم ملګرو ټلیفونونه کړي مزمل استاد هم ټلیفون کړی هغې ته هم دعا وکړې خدایه د هغې په سر ومال کې یا الله سره د ناسو کسانو په اهل و عیالو بچو کې برکتونه کړي دا کوم خدمتونه دلته کړي واته کړي خدای خدمتونه ټول په خپل در کې قبول کړي خدای د خدمت لپاره سره د ناسو کسانو خدای عمر درازو ته ورکړی کړي خدایه او خدای درجات بلند کړي درجات عالیه نصیب کړي پروردګاره نور ملګرو ټلیفونونه کړي خدایه هغې پروردګار مې څه دعاګانې غوښتې دي خدایه یا الله هغه دعاګانې خدای په خپل در کې پروردګار تا نه غواړو یا الله څه غواړي پروردګار ته ورته ورکړی کړي الهي او خدای ته ورته خوشحالیانې ورکړی کړي خدایه او پروردګار مینه قاري صاحب ته دعا وکړي الهي دا قاري صاحب هغه دی افغانستان نه تا نافاده کړی ورته تاسو ته ختم وکړو خدایه یا الله دغه راتګ او دا ختم بیا په خپل در کې قبول کړي خدایه ژوند کې خدایه په سر و مال کې په بچو کې برکتونه کې خدایه د خوشحالو زندګي نصیب کړي خدایه په ډېر عزتونو ته ورکړی کړي په کور کې بیماري د بیماري لپاره هم ورته دعا وکړي چې خدایه دا بیماري ته طرفه دفع کړي پروردګاره کور کې آبادي شروع کړې خدای آبادي په خیر خوشحالۍ سره ترسره کړي الهي هلته خدمت روان کړې مدرسې روانه کړې خدای هغه مدرسه سرحدي مدرسې سره ټول مدارس خدای پاکه په نیکعملو نیکصالحو طلباو باندې خدای ته آباد لري خدایه د هغې مصارف خدایه د هغې خارج خدای ټول د خپل د غیبو خزانون یا الله موږ ته پوره کړي خدای زموږ او دین دنیا خسته وګرځولی کړي خدایه دغه ناست هم په خپل در کې قبول کړي دا ناخواني په خپل در کې قبول کړي یا الله دا تلاوت هم په خپل در کې قبول وګرځولی کړي دا ملګرو کوم بجلي ورکړې خدای هغه ملګري لپاره هم دعا کوي خدای دا کوم ملګرو نور هم اخلاص کړی خدای دا اخلاص بیا په خپل در کې قبول کړي او خدای پاکه د دنیا او د آخرت خوشحالیانو ته ورکړی کړي خدایه پریشانو تکلیفونو سره د ناستو کسان وساتلی کړي او سره زمونږ پروردګار عالمین د حرمین شریفین سعادت هم بار بار نصیب کړي خدایه یا الله بار بار موږ ګرځولی کړي الهي دغسې یو ځای هم په جنت الفردوس کې مې یو ځای راجمع کړي الهي او خدایه پاکه موږ ته ټول سختیانې معاف کړی کړي خدایه دا زندګي دا ژوند هم یا الله په خپل عبادت او په خپل اطاعت کې تېر کړی کړي هغه دنیا خدای په جنت الفردوس باندې خسته کړي او خاتمه په دې مبارک کریم باندې کې چې لا اله الا الله محمد رسول الله
زموږ پروګرام به جاري انشاءالله زموږ سره ناخوانان لا الحمدلله ښه ډېر دي چا تکلیف نه وي چا څه ضروري کار نه وي نو کښېنې انشاءالله هسې هم دا یو شپه وي یو وخت یو ځلې نو انشاءالله بیا به ناخوانو ته بلنه ورکوو یو درخواست وشو یو ماشوم ناخواني یاده کړې ده او زده کړې ده خیر نو هغه ته بلنه ورکوو نو خپل شاګرد ته سلیمان ته چې راشي ستاسو د حضور علیه السلام دربار عزت کې نعتیه کلام پېښ کړي سلیمان बस कर